پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل د صحابه کرامو نه تپوس کړي وی تاسو پیژنئ مفلس او غریب څوک دی؟ صحابه عرض وکړه د الله پیغمبر څوک نه پیژني؟ چا سره مال نشته، اسباب نشته دی، رزق نشته دی، پټی نشته دی، سرمایه نشته دی، جاگیر نشته دی، خو دغه سړي ته مفلس او غریب ویل کېږي؟ الله پیغمبر وفرمایل وینا وی تاسو غریب نه دی پیژندلی، تاسو مفلس نه دی پیژندلی. صحابه عرض وکړه د الله پیغمبر ته یې راته وښیه، مونږ خو دنیا کې غریب دغه سړي ته وایو، ته د الله پیغمبر ووایه ته خپل د نبوت او د رسالت په ژبه باندې چې مفلس او غریب چاته ویلی کېږي. د الله پیغمبر فرمایي د قیامت پر ورځ به یو سړی د الله په دربار کې پیش کړلی شي، د به ډېر زیات منځونه کړي، د به ډېرې زیاتې روژې نیولي، د به ډېر زیات حجونه کړي، د به ډېرې زیاتې عمرې کړي، او د ده به خیال دی چې ما سره خو ډېر اعمال دي، خو د دې اعمالو سره سره شتم هذا د یو سړي ته کنځل کړي دي، یو سړي ته دروغ ویل دي، د یو سړي په حق باندې ډاکا لګولې ده او د چا حق یې غصب کړی دی، د چا حق نه دی ادا کړی. نو هغه خلق به راشي چې الله د ده زمونږ په ده باندې څه حق دي، نو الله پاک به وي د ده حق ورکوي. هلته به حق څنګه ورکوي؟ الله پاک به فرمایي چې ستا نیکو نه به دو ته نیکیانې ورکړلی شي. او د الله پیغمبر فرمایي وی د قیامت دا میدان دا به دومره سخت وي چې یو انسان به د بل انسان نه د عمل د اغستلو کوشش کوي او دا تقاضې به کوي چې خپل اعمال مال راکا. وی الله پاک به هغه کسانو ته د ده اعمال تقسیمي د ده اعمال به ختم شي. هغه خلق اوس هم لا شته دی چې کوم په ده باندې حق دی مطالبه کوي، نو الله پاک به هغو ته وفرمیل چې اوس څه غواړئ؟ د ده اعمال د ده نیکیانې خو ختمې شوي. هغو به عرض وکړي چې ای رب العالمین زمونږ دا ګناهونه په ده باندې بار کړي. نو د چا څومره حق شي هغه مره ګناهونه به په ده باندې بار کړلی شي. د یو لویه سرمایه د اعمالو وړې وه خو محفوظ یې ونه ساتله او د سره د یو لوی اعمالو جهنم طرف ته روان دی. نو د الله پیغمبر فرمایي دا مفلس دی، دا غریب دی.